روایتو کې راځي انسان چې کله مړ شي نو درېیمه ورځ د ده دا سامان چې دی مکمل بدن خراب شي، مکمل بدن خراب شي او په خېټه کې قدرتي طور باندې چونجي را پیدا شي، هغه د ده خوراک شروع کړي د خېټې. شپږ ورځو بعده که دی ګناهګار نو ماران او لړمانان هم ورپسې راشي، کنې د ده خپل وجود نه جوړېږي او د ده وجود په خوراک باندې شروع شي. 9 ورځو بعد د ده دا سترګې چې دي دا په دې مخ باندې را وبهیږي، بالکل مخ نه یو نری سرمن پې پاته شي. 12 ورځو بعد انسان دا اننګي نه وي، تیارېږي به. الغرض یوه میاشت چې دی تېره کړي، یوه میاشت د ده په بدن باندې د ذرې برابر غوښه پاته وي، یوه میاشت او 90 دن بعده د ده تش اډوکي په قبر کې پاته وي، نور نه وي. 90 دن بعد، صرف 90 دن بعد. او یو کال چې په تیر شي د اډوکي هم د خاورو سره ویلی شي او خاورو سره خاورې شي. دا د انسان حقیقت دی چې یا دی نیک نه وي، دی پرهیزګار نه وي، دی متقي نه وي، نو شپږمه ورځ د ده دا ویښته چې دي دا له ده نه ګزارېدل شروع شي، خپله مخه له بدن نه غورځېږي ویښته. دا د انسان حقیقت. دنیا کې قسمه قسم شیمپوګانې صابونان ته پې استعماله چې زما دا ویښته ښه وي او داسې وي او داسې وي او په دې مخ باندې ته څومره خرچې کوې، شپږ ورځو بعد دا په خپل حال باندې پاته نه شي، متغیر شي. نو انسانه تکبر د کمې خبرې چې ته یو مسلمان ورور سره معمولی خبرې باندې غوسه شوې، چړاو شوې، جنګ باندې شوې. نبی علیه السلام فرمایي وایي دا کم خلک چې فخر کوي، تکبر کوي، په ورځ د محشر به الله دوی ته د میږیو شکل ورکړي، د میږیو شان ته بیا واړي کړي او اهل محشر ته به فرمایي خپې پې کې دوی بېګل. دا د انسان هغه حقیقت دی. نو بیا موږ مسلمان ولې یو مسلمان ورور بل مسلمان سره معمولی خبرو باندې غوسه شو او بلډ پریشر آیسي، پوه شوې، دومره بلډ پریشر آیسي. بله ورځ زموږ په کلي کې بس په 15,000 روپو باندې 2 کسانو خپل منځ کې سره غوسه شول. یو مشر سړی بلډ پریشر دومره های شو چې بلډ پریشر های کېدا سره هارټ اټیک وشو، په موقع مړ شو. نو موږ که چېرته یو موږ اسلامي ذهن وي که نه، غلطي له چا نه نشي کېدی. غلطي هر سړی کوي، غلطي نه، له ګناه نه، له خطا نه الله انبیا بچ کړي، دې نه علاوه صحابه الله محفوظ کړي او فرشتې الله معصومې ګرځي. نور خو غلطي هر سړی کولی شي، زه یې کولی شم. نو موږ د خلکو غلطیانې ولې نه معاف کوو؟ ولې یو تر بله مسلمان دوه په جنګ کوو؟ په کار خدا دی چې مونږه صلح وکړو دوه مسلمانو په منځ کې. مونږه څه کوو؟ دوه په جنګ کوو. بیا مونږ صلح کوو، خو زمونږه صلح بیا انداز هم غلط دی که نه. ګناهکار دپاره صلح کول څنګه؟ لکه یو سړي خپلې ښځې ته دی طلاق ورکړه، اوس ته راغی ته منځ کې صلح ورکوي چې نه 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 دا خو له غوسې نه تا نه دا کار شوی دی، ته صاحبه نه یې پوه شوی، زه بس خیر دی صلح وکړئ خپله ښځه او خاوند یې سره. داسې صلح کول حرام دی، دا صلح به نه وي. یا د 2 کسانو ته داسې صلح کوي چې یو په بل باندې روپۍ دي او ورته وایي چې دی به تا ته دومره ټایم کې درکوي او که دومره ټایم کې تا له در نه کړې نو دومره به اضافي ورپسې درکوي. نو دا صلح کول حرام دي، ځکه چې ته خو دا سود ورته ښایې، سود دروازه کلاو کوي. نو داسې صلح به نه کوي، داسې صلح به بیا نه کوي. نو صلح کې به هم مونږ ګورو چې آیا په دې صلح کې چېرته الله او د الله رسول حقوق خو نه پامال کېږي. اسلام یو داسې ښایسته لار دی، مور او پلار د چا سره ورانه دی، تعلق یې نشته، نو دا ګناه دی. اوس چې تو وایې چې نه ما ته خو مولوي صاحب ویلي دي چې چا سره به تعلق نه خرابوي او ما مور او پلار ورسره ورانه دی او مور او پلار قدر او تعظیم هم لازمي دی. اوس پس کې لا طاعت فی معصیت الله الخالق، چیرته چې د الله نافرمانی کېږي هلته به د مخلوق بیا تابعداري نه کوي، که پلار دي وي که مور.